تفهم به مونږ خپل وی ورته وایو چې کنټینټ بورډ الیکشن کوم معامله چې دا مونږ پیل کو ولې چې نور الیکشن چې کم دی فلتیاتي خو یا پروسس کې روان دی چې کم نن مکمل شو نو هغه باندې مونږ پیل خبرو بیا عمل نن مکمل شوی تفهم به پیل رسالپور کم کنټینټ بورډ دی آلته چې کم الیکشن شو نو هغې کې ډېر غټ خبر بریک شو پکې شوی خو مکمل شوی خو نوشہرہ کینٹ کې کم کنټینټ بورډ الیکشن دی مکمل شو خو رسالپور کې چې کم الیکشن شو هغې یو لمبر یو بازي یوړه ولې چې نوشہرہ کینٹ چې کم کنټینټ بورډ الیکشن وه پیله نه پته وه چې دلته کم کینډیډیټ وایس پریزیډنټ جوړېږي مخکې نه ټاکلی شوی او رسالپور کنټینټ بورډ چې کم نن کم الیکشن نو هغه ټاکلی شوی نو هغې کې باقاعده مقابله وه چې څنګه نن پروسس شروع شو نن د کنټینټ بورډ رسالپور پیله اجلاس و په رسالپور کنټینټ بورډ کې یو پریزیډنټ کم کمانډنټ ته یا موجود و سیشن کمانډر ناست بالکل موجود و هغه په نگرانۍ کې کم عمل شروع شو نو درې کم کنټینټ بورډ ممبران دي یو ورسره اقلیت ممبر دی 4 ممبرانو چې کم دوی نه رای وایسته نو دوه امیدواران مخامخ رای راله ساجد مشوانی تحریک انصاف او بل سایډ هم تحریک انصاف اورنګزیب ممند دای میز کې دواړو میز کې مقابله وه اورنګزیب ممند چې کوم دی نو هغه ته یو ووټ انجینیر وقار کنټینټ بورډ ممبر دی هغه ووټ حاصل شو دغه شان دی ساجد مشوانی چې دی نو هغه سره خپل ووټ نه علاوه بل وکټر مسیح چې اقلیت دی هغه ووټ حاصل شو نو دواړو مقابله برابر شوه څنګه موږ ته ټای شوه نو دې کې به رولز رالو کنټینټ بورډ رول فالو شو چې رولز فالو شو نو په هغې کې به دا فیصله وشوه چې ساجد مشوانی پکې دا حضور پیش کړو چې کمانډنټ چې دی خپل ووټ پول کړي کمانډر چې به اعلی کم اتارټي د هغوی سره رابطه وکړه یو قانون نظام رهنمایي وایسته نو قانون ورته دا ووایي چې کمانډنټ چې دی نو هغې په الیکشن کې ووټ نشي کاسټ کولی هغه ووټ هله شمار کېږي چې کو څه جرګې معامله راشي یا داسې مسایل راشي یا بجټ معامله راشي ترقیاتي منصوبه وي نو هغې کې ووټینګ برابر وي نو کنټینټ بورډ چې کم کمانډنټ دی سټیشن کمانډر نو هغې به خپل کم خوا چې هغې خپل وزن واچي خپل رای واچي نو فیصله به پلی کېږي په انتخابي عمل کې چې کمانډنټ چې دی هغې خپل ووټ نشي پول کولی نو چونکې قانوني او آئیني رای راله نو هغې مطابق کمانډنټ ووټ نشو پول کولی او دا کم مقابله وه دا برابر شوه نو هغې دپاره به فیصله وشوه چې اوس مزید کمه طریقه وکړو د هغې طریقه به دا وه چې نومونه واچولی شو مونږ ته اسکه یو او قراندازي بعضې خلک ورته پچه وایي بعضې قراندازي وایي خپل مختلف ژبو کې خپل نومونه دي نو قراندازي چې کم کوره یې واچولو نو هغې کې چې کم نوم راوته نو اورنګزیب ممند نوم راوته دلته کې بالکل قسمت والا دی حالانکه چې ګوره تعلیم لحاظ سره چې ګوره ساجد مشوانی چې دی نو هغې تعلیمي لحاظ سره هغې برابر دی او خو چونکې جمهوریت دی جمهوریت کې هر کس کو تعلیم وي کو نه وي هغې د علاقې مشر جوړ دی شي اورنګزیب ممند چې دی اورنګزیب ممند چې دی نو وایس پریزیډنټ هغې منتخب شو او دغې موقع کې ساجد مشوانی چې و نو هغه کمانډنټ ته ووایي چې ما بای زه ما الوداع د سلوټ یې ورته وکړه د کنټینټ بورډ چې دی نور خدمت زه نشم کولی بیا چې موږ وروسته رابطه وکړه هغوی سره نو پېښور کې ټلیفون رابطې باندې هغې صدای نوشهره ټیم ته وایي چې ما ریزاین ورکړو زه کنټینټ بورډ ممبرشپ نشم کولی په دې لحاظ سره زه خدمت نشم جاري کولی خو پاکستان تحریک انصاف چې دی نو هغې یو ادنا ورکر په حیثیت باندې ما خپل خدمات به جاري وي بیا انجینیر وقار په ځای کې یو غونډه وشوه چې هلته وایس پریزیډنټ او ورسره کم کنټینټ بورډ کم منتخب کم ممبران وو هغې هلته غونډه وکړه صدای نوشهره ټیم یې راغوښتو هلته صدای نوشهره ټیم سره یې میډیا ټاکس شو او هغې د الله تعالی شکر ادا کړو چې کم کامیابي ورته میلاو شوه او هغې نه علاوه وایي چې نن پیله اجلاس چې کوم وشو نو پیله اجلاس کې شفاف طریقې سره آئین مطابق آئین فالو کو آئین مطابق
دا کنټونمنټ بورډ کوم الیکشن و هغه عمل مکمل شو او بیا انجینیر وقار وایي چې پیل اجلاس کې مونږ دا کاروایی وکړه چې ایجنډه مونږ ته مخامخ شوه چې دې باندې ممبران د ساین وکړي هاوس د ساین وکړي خو مونږ چونکې ساین ونه کړو مونږ ایجنډه وکړه نو ایجنډه ډېرې خطرناکه وه کې که چې لاین کې چې کوم سکول دی هغې بندونو یو سمري تیار شوي وه چې هغې کې ممبرانو دستخط یې اخیستی خو هغې بیا مونږ په هغې باندې خپل تحفظات وو مونږ پکې دا نقطه پیش کړه چې آینده چې کوم کنټرول بورډ ممبرز کوم اجلاس وي نو هغې کې دا معامله هغې ته پرېږدي نو دا فیصله به په بل اجلاس کې کېږي دغسې ده هغوی دا خبره مو وکړه چې مونږ به ساجد مشواني سره هم کینو او دا زمونږ ملګری دی او مونږ به انشاءالله را روان وخت کې په شریکه باندې دا بورډ چلو ټولې فیصلې به کېږي نوښار کنټونمنټ بورډ شاهد چې نوشهره کنټونمنټ بورډ چې کوم دی کوم هاوس دی هغه پهله مکمل شوی څو ورځې مخکې پرویز خان غونډه کړې وه هغې کې کنټونمنټ بورډ ممبران ټول یو ځای کړي وو بیا هغې اتفاق رایې سره شاهد چې دی هغې یو اعلی تعلیم یافته نوجوان دی او ډېر وخت نه دی کورنۍ چې د پاکستان تحریک انصاف سره دی را روانه ده شاهد یې ټاکلی نوشهره کینټ وایس پریزیډنټ چې خلک ورته چیرمین هم وي چیرمینۍ د پر نامزد کړو نن اتفاق رایې سره شاهد چې نوشهره کینټ وایس پریزیډنټ یا ورته بل لفظ کې ورته چیرمین وي یا منتخب شو او نوشهره کینټ چې کنټونمنټ بورډ سره کوم ریلیټډ مسایل وي نو هغه ذمواري شاهد او د سره کوم ټیم دی دا ته دی ته نن آئینی او قانوني طور وسپارلی شو ګرانو کتونکو د نوښار مختلفو علاقو مونږ ویزټ کړي ملاقاتونه هم رسالپور ته سره شریک شو هلته مونږ ډېر وخت تېر کړی د نوښار خبرونه به شیر کوو بیا به خپل